ته وې خو ډېران دا چې که نه ایلاله مې سوداګر دی بس توړي بس دروړي نه وشته نه ټیم هلته پروت دی ګوره وي موږ له د بهر ملکونو مثال لا کوي که نه دا به موږ داسې اوچت کړو ته ګورئ دا موږ داسې اوچت کړو ګورئ دا چې موږ داسې اوچت کړو په دې ټیم کې ږدو نو دا لکه دا تربیت خبره ده چې دا ورته وښودل شي چې صاحبانو د دې دغه په ځای چې کوم دی نو دا په دې ټیم کې اچوئ په دې ځمکو یې ولې غورځوئ دا وګورئ دا ځای لږ صفا ښکاري ته وګوره که نه دا ځای لږ صفا ښکاري نو وي څه رب والو څه عبدالرب والو څه د حکومت هغه بېحسي ده او څه په سکول کې چې دا کومه بېحسي په نظر راځي ګرانو کتونکو علب خان شیرپا یم کیمرامین راسره یاسر خان دی په تورنزو های سکول کې هغه یادګار سکول چې په کال 1953 کې د دې بنیاد ایښودی شوی دی او دا سکول چې کوم دی نو دا په 12 جربه کې جوړ دی 12 جربه باندې مشتمل دی ګورو به چې نوې څه ترقي شوې ده او څه پیشرفت شوی دی هغه ورته د دې ځای نه ښایو کتونکو دا سکول دی او دا سکول چې کوم دی دا د پرنسپل کمره ده چې دا پرنسپل صاحب ترې وځي که نه دا برنډه پرې راپرېوځي خو بهرحال دا د محکم ایجوکیشن یو ډېر لوی غفلت دی چې دا سکول ته توجه نه ورکړي دا بلډنګ چې کوم دی دا اوس ایکسپایر شوی دی دلته کې به د مشرانو سره خبرې اترې په دې باندې کوو او دا بره لږ وښایه دا ګوره دا صورت حال دی ښه دې خواته راشه جي دا وګورئ دا تارونه مارونه راپرېوتلي دي دلته کې درته دا ښایو چې دا ډیکسونه چې کوم دی نو مږو خوړلي مږو دا د تعلیم سره مینه ده د دې سکول نه چې کوم دی ډېر لوی لوی افسران وتلي دي ښه دا او دا چې کوم دی دا د دې ډیکسونه دي دا د دې ډیکسونه دي او په دې سکول کې به زه وایم حقیقت دا به وایم چې په دې سکول کې به چې کوم دی نو کلاس 4 خو هم برتې وي خو لږ لاندې راواله دا د سکول ټیم اوس ختم شوی دی خو دا زه دا وایم چې دا چېرته په میاشت کې نه جارو شوی خو په میاشت کې دا جارو شوی وه نو د دې به صفۍ وه په یو ورځ کې دا خلک ماشومان دومره چپسونه نه خوري چې دا څومره د چپسو ګوتې او دا څومره هر څه چې کوم دی په دې کمره کې ته وې دا وګورئ استاد صاحب به دلته کې ولاړي او دلته کې به چې کوم دی نو دا ډېران وي دا تعلیم سره مینه ده هر خیران به شي وي پرایوټ سکولونه مخ په وړاندې لاړل نو زی به نه مخ په وړاندې دا خو خلک چې کوم دی په کوم ځای کې ناست دي ښه دا په باران کې راسسي ورګه دا یو پوټی ښایو دا یو پوټی ښایو دا کمرې چې کوم دی دا په باران کې دا راساسي دا وګورئ جي دا په باران کې راسسي او د دې بلډنګ د دې دغه نه پته لګي چې دې طرف ته توجه وکړي شي ښه ګورو به ورته جالونه مالونه خو هر څه راپرېوتي دي او ښایو درته لږ درته دا سکول ښایو دغه تاریخي سکول درته ښایو په کوم ډیزاین کې د دې ګیټونه جوړ شوي دي ښه انګریزانو د وخت جوړ دی هغه شی څنګه چې جوړ شوي دي دا وګورئ جي ښه دا تورنځی دا 1953 څنګه ما ذکر وکړو دا بورډ لګېدلی په 1953 کې دا سکول چې کوم دی دا جوړ شوی دی های سکول تورنځی اوپننګ سرمني چا کړی دی سردار عبدالرشید خان چې کوم دی نو د هغې په وخت کې دا سکول جوړ شوی دی ښه ته وګورئ ته به وایې خو ډېران دا چې که نه ایلاله مې سوداګر دی بس توړي بس دروړي نه وشته نه کې خوړلي د ته به نه وي خو د کلاس 4 شته کېدي چې د چېرته د خانانو په دیرو کې وي ښه دې ته که نه دا وګوره دا لاندې وګوره دا دی ټیم هلته پروت دی ګوره وي موږ له د بهر ملکونو مثال لا کوي که نه دا به موږ داسې اوچت کړو ته ګورئ دا موږ داسې اوچت کړو ګورئ دا چې موږ داسې اوچت کړو په دې ټیم کې ږدو نو دا لکه دا تربیت خبره ده چې دا ورته وښودل شي چې صاحبانو د دې دغه په ځای چې کوم دی نو دا په دې ټیم کې اچوئ په دې ځمکو یې ولې غورځوئ دا وګورئ دا ځای لږ صفا ښکاري ته وګوره که نه دا ځای لږ صفا ښکاري نو وي څه رب والو څه عبدالرب والو څه د حکومت هغه بېحسي ده او څه په سکول کې چې دا کومه بېحسي په نظر راځي نو هغه ده دا وګورئ چې دا بلډنګ ته وګورئ چې دا کرک شوی دی افریدي صاحب څه به وایې د دې سکول د تاریخ حوالې سره بالکل څنګه چې علب خان شیرپا تاسو وویل چې لکه دا په 1953 کې د دې بنیاد ایښودل شو او دا تعمیر شوی دی په 12 جرب کې تقریبا دا
سکول چې دی نو دا جوړ شوی دی. په دې کې دی وخت کې 300 ماشومان چې دی نو هغه سبق وایي او د باران په ورځ باندې چې تاسو ولته راشئ زه مخکې ورځ کې راغلی وم نو په دې دی کې دا لکه باران بیا نه و خو دا راسسېده لکه 300 ورځې دا د باران نه پس هم په دې کې باران وي او دا ځینې چې دا ټول لکه هغه طرف چې دا پې اوچت شوي او دا د ښکته شوي دلته ټولې اوبه چې کومې دي نو دا دې کې ډب شي. بل د دې سکول نه که تاسو وګورئ نو ډېر ښه سیاستدان زموږ چې دي ډېر ښه ډاکټران چې دي د دې ځای نه ډېرو خلکو سبقونه ویلي دي نو پکار دا حکومت له پکار دي چې دې ته پاملرنه وکړي ځکه چې دا زموږ د تورمزو واحد سکول دی چې دلته ډېر زیات دغه کې ماشومان راځي او سبق وایي نو دغه حوالې سره انشاءالله موږ تاسو ته نور هم الف خان شیرپا به دا کلاس روم به راته ښیي د موږ نور هم مشران راځي هغوی هم په دې باندې خبرې کوي نو پکار دا حکومت نه دا مطالبه کوو چونکې موږ خپل هم جرنلیست یو صحافیان یو نو حکومت نه په خپله غوښتنه کوو چې په دې کې مهرباني کړي او زر تر زره د تعمیراتي کارونه چې دي نو دا وکړي زر تر زره دا کارونه وکړي. السلام علیکم جی څنګه حال جی خیر स्टूडेंट سکه په بورډ باندې په 1 نمبر په میټر کې فرست راغلی دی ښه جی خالق را دي خوښي جی خپل پیژنګلو را سلام کوي جی زه خو ناصر خان یم د تورنزو او د دې های سکول زوړ سټوډنټ او د خپل وخت شکر دی الحمدلله خو ټاپر او کوم سن کې ته میټریک کړی دې ځنه ما 1976 کې کړی 76 کې او په هغه وخت کې ډېر ښه ماحول د سکول خو ډېر زبردست پوزیشن و دلته خو استادانو یو زمونږ مطلب دی مقرب خان هیډ ماسټر و ډېر ښه زبردست ماهر او دا مینجمنټ ماهر او ورسره په هغه زمانه کې زموږ یو ممتاز خان د انګلیش ټیچر و قابل صحیح دا سکول ډېر مزیدار دا تو 1976 نه پس دې کې تاسو څه بدلون وینئ دې کې زه هېڅ بدلون نه وینم زه چې څونه راشم دلته کله کله نو یو خدا دی چې دې کې دغه یو حال جوړ شوی دی په دغه ګوډ باندې زموږ نه پس دا موسس جوړ شوی او دا یو حال جوړ شوی دی زما په خیال هغه هم څه داسې زه چې څونه د بار نه یم نو څه داسې لکه معیاري حال ورته ځکه نه وایم چې د نورو ادارو کوم حال دی زمونږ په دې ډسټرکټ کې یا په صوبه کې نو هغه څه دی له چا توجه نه ده ورکړی زما په خیال زمونږ په زمانه کې دا یو حال و په هغه وخت کې ډېر ښه دغه کې دلته د منځ کې نه دلته ایگزامینیشن حال و دې کې او دا د هغې سایډ رومونه دي په دې کې موږ امتحان د لسم ورکړی دی دا زمونږ کلاس رومونه دي دا زمونږ ګوره دی خوا دا زمونږ دغه زمونږ د اسلامیات کلاس په هغه دمه لګېده دا یو پکې سټاف روم دا مخامخ او د هغې نه دغه خوا دغلته د بابو صاحب د اکاونټنټ کمره وه دا د سر او زه به ده ووایم چې په هغه زمانه کې دا دونه کامیاب سکول و چې موږ سره به لکه د دې عمردو خو پرېږدی چې د ډکی میرآباد د ریچنده پورې موږ سره سټوډنټان دلته زمونږ په زمانه کې د ډکی میرآباد ګورې اوس هم زمونږ دوستان په ډکی کې په میرآباد کې او په زیم کې هغه خلک اله کټ شو چې کله هلته زرابګل کې های سکول جوړ شو کتونکو زمونږ د پیدایش نه 12 کاله مخکې چې کوم دی ناصر صاحب میټریک کړی دی او هغه 1976 نه واله تر دې وخته پورې چې کوم دی دې کې څه بدلون نه راغلی ناصر صاحب الحمدلله اوس هم زمونږ نه ځوان لګي ناصر صاحب بیا هم په څه کې جاب وکړو څومره وخت هم نو بیا زه د هغې نه پس چې کوم دی نو ما 400 کالج ته لاړم شکر دی بیا مې هغه ځای نه ګریجویشن وکړو او آفټر ګریجویشن چې کوم دی نو ما سټیټ بینک اف پاکستان د دې زمونږ د ملک سنټرل بینک جاین او په هغې کې مې 38 سال سروس وکړو اوس په 2018 کې ریټایر شو صحیح ډېره زیاته مننه تاسو سره لیده کاتو شو سکول باره کې د سکول د تاریخ باره کې ډېرې خبرې وکړې د سکول سره ویسه فنډ دی پی ټي سي فنډ ورته وایي هغه پی ټي سي فنډ چې کوم دی ګوره دې له هم چې کوم دی نو وزیر تعلیم راځي او دا باسې وګوره خو دا افسوس کوم چې دلته مونږ لګیا یو زمونږ د دې کلي یو اے پی سی ده او کله کله راځو چې په دې کې مونږ هغه اے پی سی دلته د جومات د جوړولو دپاره فنډینګ دپاره مونږ کوششونه کوو زمونږ د اے پی سی چې کوم صدر دی عبدالرحمن حاجي صاحب هغه نن ما په ایجوکیشن دفتر کې ولیده چې هغه ما ته تپوس وکړم حاجي صاحب څنګه راغلی وایي دغه سکول
دغه دپاره ډیو سره میلاوېدم د کار دپاره نو دا ما ته بېله یو دغه ښکاري چې ګوره دا تاسو پړنونه یادوئ تالي یادوئ چې سکول ولې په چندو باندې جوړېږي ما ته په دې ډېر افسوس دی یار چې د ایجوکیشن ډپارټمنټ دونه مطلب دا چې یو طرف د زموږ حکومتونه او ادارې دعوې کوي چې مونږ دا کوو او په سکول کې د سکول ګوره په سرکاري سکول کې دننه جومات هغه د اے پی سی په کوششونو لګیا دی جوړېږي تاسو به کتل تاسو بیا هم ګورئ او دا تالي دا څونه ده دا معافي غواړم دغه خو نه کومه خو دا به په دې زه افسوس کوم چې په نن زمانه کې په 2022 کې زموږ د سکول او د تورمزو د یو ماډل سکول ما تاسو ته وی دا ټول خلک په هغه زمانه کې دلته وو خو بس ډېر زبردست دا وګوره جی دا نه ما داسې انتظامی چې دا غټه دا خو چې لاړ شي زه چې اوس د هغه ځای نه راتلم نو ما وکتل چې یو کلاس روم ممتاله نه دی دا هغه دی نه ما ملګري ته وی چې ګوره دا د ما لومبي هغه مخامخ کلاس روم نه دی خو داسې خبره کوم نه جی خبره چې تاله کېږي نه دې ته وګوره که نه دا وګوره او دا ما دې ته واچو دې ته مې واچو که نه او بیا مې داسې کولو دغه دی ویم دا زمونږ ګوره دا ویم هغه زمانه کې دا ناصر صاحب لږ راشي تاسو ته زه یو بل دغه خیمه زه رالم دغه ځای کې او لکه ګوره جي دا سکول دی که نه دا سکول دی هسې خبره کوم زه هلته کې کېناستم که نه نو هلته کې یو ټیم و نو ما هغه ټیم چې کوم دی د خځلو ډک کړ دا ما د خځلو ډک کړ نو دا ځای څومره پې صفا ښکاري خیال دی که نه دا پې څومره صفا ښکاري دا شیزونه به دا ټیم دی لپاره پروت دی که نه نو دا هلته کې ما دا لاسونه د وکړل نورو کمرو ته چې خان صاحب زه به ده ویم چې دا ټیم ټیک ته چې دلته پروت دی تاسو خو دا خواري مو کړه خو یو خو افسوس په دې راځي چې دا خواري بل څوک هم وکړي او نمبر 2 خبره دا ده چې دا ټیم دا په ډیلی بیسس باندې خالي شي او دا د دې دپاره نوکران په دې سکول کې شته په دې کلاس 4 دلته شته ورا دا پکاره چې پرنسپل چې دا انشور کی چې دا په ډیری بیس دا وردا دا سکول دی دا کلاس روم دی دا کلاس روم دلته به ما بچي او استاد دا ګورې جی دا کاغذونه چې کوم دي کنه جی دا بده دا ګورې جی دا موږ شانتي خړلې جی موږ هم پکې دي ډېر ماره کې به زمانه په هغه مینجمنت پسې پدې ته ګورې جی دې ته ګورې جی کنه لکه دا بس ته چې دې ته ګورې جی زغه پی ټی سی پړ خبره کوم کنه لکه دې ارسل خو پروجیکټ نه راځي کنه د حکومت نه خو ګیله کوونه ځکه خو د حکومت نه ګیله کې نه خو ډېره بله خبره ده هغه هسې سړی بدې ښکاري دا داسې حکومت دی چې دی به نه دغه کوي د 1500 ارب چې کم دی وي سیرګټ څکلی کېږي دلته کې او وزیر تعلیم چې کم دی او وزیر تعلیم چې کم دی هغه دی زه م یوسې ناصر صاحب چې تاسو را سره یې که نه ستاسو د وړاندې لکه ګوره چې دا خو څه ټایم هم دا بلډنګ دا کرک شوی دی ډیمیج شوی دی که نه دا لکه 1976 نه پس دا ګوره جي که نه دا ګوتې به زه روچته کړم دا به زه روچته کړم دا ځای جي ما صفا کړه دا ځای افسوس په افکار بربدي راځي چې زه خو دقسې دې ته چې ترننوتې نه وم لکه دا کم ګن چې پروت دی که نه دا ماشومان خو دونه چیپس نه خوري دا حالت دی دا د بینچونو حالات وګوره دې بین باندې ما ناشته کړې دا زما بینچ و دلته به موږ ته ممتاز استاد الحمدلله او عبدالوهاب صاحب او داسې زموږ دغه وخت ټیچرانو چې هغوی به موږ ته سبقونه ښودل دا دلته ما ناسته کړې موږ ته به استاد وي او یو موږ ته به استاد وي نن د حالت دی چې زه ګورم ما ډېر افسوس ښه موږ ته به ناصر صاحب یو استاد وي چې یو سپی کښېني که نه موږ له به دې مثال راکوو نو هغه لکې ځان ته ووایي نو څپه یو کړي لکې ځان ته ووایي نو څپه یو کړي هغه شی نه اپلای کېږي چې یو سړی په خپله از خود د دغه فارم ماسټر صاحب یا مطلب دا نور سینیر سټوډنټان د کلاس هغې د دې انتظام وکړي ډېره زیاته د افسوس خبره ده هسې دا لږ ګورو چې دې کې دا دې کې به زمونږ په هغه زمانه کې د انګلیش دغه لومبنی کلاس ته لګېده او د دې حالات یقینا چې دا ګوره دا شی په پخوانو په هغه زمانه کې دا به صفا سوتره دا خو دلته ډېرانو نه پراته بیا به داسې وو که نه پی ټي سي پڼ به نو ترکان به یې راوسته نو دا بعضې بازي نه دا موږ چې خوړلي دي نو دا به یې ټیک کړو اوس زما ماشوم چې کوم دی په دې ډیکس ناست دي که نه په دې ډیکس نو زما ماشوم به چې کوم دی به مخکې څه لاړ شي نن سرکاري تعلیم ولې خراب شو پرایویټ سکولونه د سوچ څنګه بدلېږي دا قسم مطلب دا چې حالات نو موږ ته افسوس را دي په هغه زمانه کې ګوره څوک د دې سکول نه آرمي افسران ته دي هغه زمانه کې ډاکټران ته دي
دا زمونږ د ګوره جی دا ناصر صاحب په 1976 کې دلته کې میټریک کړی دی او په 1976 کې دا ټاپ کړی دی د ناصر صاحب شانتي داسې یو شمېر نن خو تورنزو غټ غټ افسران دي یا د عمرزو دي څنګه چې هغوی تاریخ بیان کړ د هسې د وګورئ جي که نه زه به یم چې د ماشومانو خو زه دا چپس خوړلي دي که نه دا هسې دې ته لږ وګورئ ناصر صاحب په کلاس کې دننه خوراک په کلاس کې دننه خوراک دا خو لکه د منلو خبره نه ده چې دلته به سټوډنټان ناست دي هغه به دلته چپسونه مطلب دا دا پلسټکونه به بیا دلته غورځوي دا د دوی د تربیت اندازه د دی نه لګي دا د دوی به دلته څه کرکټر به څنګه جوړېږي دا به دوی بدلوي پرمختګ څنګه کوي د دې سوچ به څنګه بدلېږي ما خو تاسو ته ووایي چې په کوم وخت کې موږ دې نه فارغ شو یقینا که موږ ته پوټې تکلیف و یا په ادارو کې د ایډمیشن یا په نوکرو کې داسې یو وخت ماله په یو وخت مطلب 3 کال لیټر راغلی د نوکر او بیا چې مې پکې سټیټ بینک خوا هلته لاړم او په خپله مې آرمي خوښه وه خو بدقسمتۍ نه هلته لا نړم نن د ما یو مشر زوی جمال عبدالناصر نوم د هغه خدای پاک مطلب دا هغه وایي زه ستا هغه ارمان برابروم هغه آرمي ته لاړ او هغه شکر د دې وخت کې پاکستان آرمي کې کپتان دی الحمدلله دا اوس که تاسو دا دروازه کولو کړه دلته نربورډ لګېدلی دی او شکر دی په 1976 کې دا سکول ما ټاپ کړی دلته تاسو بیا ورپسې دې کې خو نشته که نه دې کې نه نربورډ دلته دې کې ما ګورو 1970 پورې خو لاړو 69 70 72 73 74 76 کې ناصر خان دا وګورئ جی دا ناصر صاحب چې کومه خبره کوي که نه دا ناصر خان 1975 76 کې دا ما سره چې کوم مشر دی دې وخت کې چې دا زموږ د 12 کاله د پیدایش مخکې نو ریکارډ چې کوم دی هغه دی دا وګورئ جی ها په هغه ټایم کې دا 667 ویلډن جی ویلډن موږ د خیرای تحسین پیش کوو خدای دې راته دغه شانتې ژوندې لره یقینا د ناصر صاحب سره په دغه سکول کې دا ملاقات چې کوم دی دا تورنزو خلکو لپاره د عمرزو خلکو لپاره یو ډېر عبرتي اتفاقي خبره وخه خو کتونکو دا په 1953 کې دی بنیاد ایښودی شوی دی په 12 جریبه کې آباد دی دغه څو کاله مخکې به کې خال پکې جوړ شو هغه خال هم را دغه کېږي او دا کمرې چې کوم دی دا څه وخت هم را پرېوځي د دې دورانیه ختمه شوې ده او ټیم ختمه شوې ده لحاظه سر دوباره دې په دې کار وشي دې ته توجه وشي او استادانو ته ماشومانو ته دا ویمه چې دې ته مه ګوره چې بلډینګ زوړ دی تاسو پکې لاندې ګن ترک غورځوئ لکه تاسو هم لکه صفوي کوئ خو دلته کې ویروانه ده خانه ده نو متم دا درخواست دی او ورسره چې کوم دی نو د ډي سي صاحب موږ د 400 چې کوم دی هغه تم زما د ریکوست دی د ډي سي ام پی ای منه د دې خلکو نه خدا دا تاسو څنګه د تورنزو د پی سي خبرو کړه کنه پی سي دی راتلونکي وخت کې دا سکول چې کوم دی د خپل دغه ایسه جوړه کی د منشور ایسه دی جوړه کی دا لیک بلډینګ راواله کنه ګوره دا بلډینګ ګوره هغه چې ګوره دا حل زموږ د سکول یار په دې موجوده دور کې چې داوی ډیر دي او عمل نشته نو حکومت ته او ډي سي صاحب ته خاص کار چې په دې اکشن والی او بیا ډي یو د ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر چې کوم خپل ډیر وخت تاسو څنګه په دې بنچ ناشته مو دا ګوره او لکه 1900 دا دلته به امدا زمونږ ایگزامینیشن حالو دا چمن دا شو چې دې ته بسړې را غړې دین شو مونږ بدلته چې کم دینو ودرې دین شو استاد برا پسیو دا یو زبردست ډیسپلین په هغه زمانہ کې نو یقینا چې مونږ به دې وخت کې زبر دا یو سټوډنټ د ایکس سټوډنټ په حیثیت حکومت ته بیا بار ډي سي صاحب دا دوما بیا ایجوکیشن چې کوم دلته ایگزیکټیو افسر دی په کاردار چې د دې په دې حالت باندې رحم وکړي او زمونږ د تورمزو د علاقې د سټوډنټانو لپاره یو معیاري اداره مونږ لراکي او دا خو د سینیټری سکول دی دا خو انټر دی اوسه په هغه زمانه کې خدا د میټریک پورې په کاردار چې د دې کې مطلب د بلډینګ سره په مینجمنټ باندې او په نورو مطلب دار چې دغه باندې توجه ورکړي شي په تعلیمي چې کوم سرګرمۍ دي او غیر تعلیمي سرګرمۍ لکه دا لوبې دي یا دا لکانو ته نور مطلب دار چې کوم ناصر صاحب راشه بل سیز درته خیمه راشه ډیره نو کسیز درته خیمه راشه لګه ته چې تاسو به وګورئ کتونکو ناصر صاحب د دې سکول د 1976 سټوډنټ په بورډ باندې باقاعده چې کوم دی نوم هغه مو کته ټاپر او بیا چې کوم دی هغه ټیم کې یو شمېر د قابلیت قدر چې کوم دی یو شمېر نوکرۍ راځي او بیا هغه نوکرو کې چې کوم دی هغه سټیټ لایف ته ځي او سټیټ بینک ته ځي او سټیټ بینک ته هغوی ځي او بیا سټیټ بینک کې چې کوم دی جاب کوي ریټایرمنټ کوي او نن چې کوم دی یو وارې بیا تاسو سره متعارف کوو چې په 2000 کې موږ میټریک کړی دی او نن چې کوم دی نو
هغه صورتحال مخې ته راځي. دا جی دا وګورئ دا د دې دا دروازې چې کوم دی نو دا څه وخت هم را پرېوځي. ناصر صاحب 2 کاله مخکې دا د کرکټ دپاره چې کوم دا دغه جوړ شوی دی ته وګوره د هغه زوړ ته خو به پرېږدو 1976 ته 1953 2 کاله مخکې جوړ شوی دی. هغه جنګلي منګلي ته نه خلکو یوړلې دا هغه د ګیټ کم ګیټ ځای چې دی هغه ته وګورئ هغه ډېران کړی. ډېر افسوس دی ماته دې کې اوس ماشومان به راتلل پریکټس به کوو پکې 1000 روپۍ د دې حکومت اخلي ښه جا ماشومان چې چېرته ځي نو دا حکومت خزانې ته څومره پیدا وه دې ته پریشان شوم دا ګوره ځای په ځای مطلب دا 45 लाख روپو منصوبه نه د دې هغه کټر شته چې دا چبن مطلب کټ کی نه د دې بوټو د پاره سوک شته حالان کې دلته بیا وایم چې دلته په کلاس 4 خي د دې په ډیوټي کسان شته خو تاسو سو کې تاسو کولو والا سو خو دا چې هغه ټیکدار چې لکه 45 लाख روپو منصوبې ته وګورئ د ځان ښکار د 2 کالو شو جنګلې ته نه خلکو ویستلې پیچ باندې درب راختلې دي نټ پکې نشته دی لکه دا کم خال روان دی د قوم دا د قام پیسه ده دا دوی خپل پیسه خو نه لګي نقصان دی دا وسایل د قام بند او هغه داسې او هغه چې کوم دی نو دا کېږي نه او تبا کېږي نو د دې جوړولو څه فایده جوړول سره پاره ګرانو کتونکو خو ډېر بحث وکړو خو دغه خوشحالي راته دا راغله چې ناصر صاحب سره پکې ملو شو. ناصر صاحب چې کوم دی ستاسو لپاره یو مثال دی چې په 1976 کې تورنزو ځوانانو دپاره کوم ځوانان چې په دې کې د 350 نه زیات ځوانان دې کې سبق وایي نو هغوی دپاره دی چې دې ګندونو ته به نه ګورئ دې بلډنګ ته به نه ګورئ دې ته به نه ګورئ تعلیم وکړئ غریبي او دا نجي سکول او سرکاري سکول دا به ځان ته مخې ته نه دغه کوي دی نه بوځي موږ هم په دې ټاټ سبق ویلی دی او په دې ټاټ او په دې ډیکس باندې چې کوم دی دوی هم ویلی دی هغه ټایم کې هم ډیکسونه هغه وخت کې ښه زنګ دې سکول کې دا بنچونه موږ په ټاټ باندې سبق ویلی په 2000 کې ښه په شیرپور سکول کې دا ګوره دا دونه تاریخي سکول دی چې په 1976 کې دلته کې ډیکسونه وو خو مزه نه وګوره خو بلډینګ چې کوم دی هغه نن د زړه د راپرېوتو په تصویر پیش کوي یو څه وخت هم دغه بلډینګ را پرېوځي او نورو صورتحال هم چې کوم بیان که وایي چې روانه ده نو د خانه ده هر سړی خپلې نوکرۍ سره مخلصه نه دی او الله دې زمونږ مل شي ډېره مننه خوشحاله